أيها الجمع الكريم، بعد أن شغلتم أوقاتكم وبذلتم جهدكم وصرفتم من أموالكم فلله دركم، وهذا ليس بمستغرب عليكم، ولن نوفيكم حقكم مهما سطرنا من عبارات الشكر والعرفان وقدمنا من كلمات. ولعلنا هنا نتمثل بقول شاعر: ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. ونقدم الشكر لجميع من حضر وشارك معنا في هذا اليوم المبارك من المشايخ الكرام والضيوف العظام، وخاصة لوالد العزيز أبا عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله ورعاه، وجميع الأساتذة وقسم النشاط والجامعة وجميع منسوبيها، فأقول: أودعكم بكل الحب وأزكيكم بعاطر القرب، أيا ركب الضيوف هنا أهنيكم بظهر الغيب، وما أنقى مشاعرنا وقد فزتم بعفو الرب، سلام حين ألقاكم ويتبعكم حنين القلب. والآن وصلنا إلى لحظات التكريم والتتويج، اللحظات التي نقول فيها للبارزين شكرا شكرا. فندعو سعادة مدير التعليم أبا عبد الله عمر بن عبد العزيز للتتويج وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز التشجيعية على الطلبة المتفوقين، فليتفضل على بركة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. دير گرانو محترمو قدردانو علماء کرامو او خاص کر فضیلت الشیخ غلام الله رحمتی حفظه الله او فضیلت الشیخ ابو سعید حفظه الله او شیخ حافظ نور احمد الدین حفظه الله او نور علماء کرام چې دی بابرکت محفل ته تشریف راوړی دی، د دې ټولو زه د زړه له کومې شکریه ادا کوم او د زړه نه ورته هرکلی او خوش آمدید وایم. او همدارنګه ټول مشارکین ملګري چې څومره دي په دې سخته ګرمۍ کې موږ سره شریک دي، الله رب العالمین دی د دیو دا مشارکه په میزان حسنات کې واچي او الله دې دیو له اجر عظیم ورکي. یقینا دا ستاسو چې کوم دی نو د دین اسلام سره او د سلفیت د عقیدې سره د محبت اظهار دی چې په دې سخته ګرمۍ کې تاسو خپل وخت قیمتي وباسئ او راځئ او موږ سره په دغه محفل کې شرکت کوئ. چونکې وختي شروع شوی پروګرام لیکن مرګري نه و، د دې وجې نه علماو دا بیانونه لیټ شول، نو الله پاک دې وکړي چې تاسو ګرمۍ کې تنګ شوي نه یئ. زما محترم و معززو، الجامعة الأثریه د دې سنگ بنیاد فضیلت الشیخ ابو عمر حفظه الله په کال 1978 کې ډیر نامساعد حالاتو کې کېښودو او دا د هغه وخت نه تر نن تاریخه پورې د دین متین په خدمت کې مصروفه ده. د دې خدمات د دې جامعې خدمات د نور په شانتې ځلیږي، هر چاته معلومه ده. او زما محترمو تر اوسه پورې په دغه 19 کالو کې الجامعة الأثریه دې نړۍ ته، دې دنیا ته، دې معاشرې ته 1902 عالمان او عالمات ورکړي دي، یعنی معلمین دا فارغه کړي دي 1902 کسان په دې 19 کالو کې. په دې کې هلکان هم دي او جنکۍ هم دي. همدارنګه د وړې دورې نه چې مرحله الثانویه ورته ویلی کېږي، د دې نه تر اوسه پورې 2088 هلکان او جنکۍ فارغې کړي دي. او د شعبة التحفیظ و تجوید نه 602 هلکان او جنکۍ فیضیاب شوي دي.
زما محترمو سکال په جامعۃ الازهریه کې کل تعداد 950 مونږ په کال کې 2 امتحانات اخلو، یو ششماهي وي یو سالانه وي، او زمونږ درس نظامی دا په 4 مرحلو باندې ده، یو متوسطه، بل ثانویه او بل عالیه، او ورسره شعبة التحفیظ والتجوید. زما محترمو بلا تاخیر زه په ټوله جامعه کې اول دویم دریم داغي نمونه اخلم چې هغې راشي او خپل انعامات دې د محترم شیوخو نه واخلي، او د دغې انعاماتو توزیع دپاره زه فضیلة الشیخ ابو عمر حفظه الله او شیخ غلام الله رحمتی حفظه الله او شیخ ابو سعید حفظه الله دیو ته خواست کوم چې سټیج ته را مخامخ شي او د خپلو بچو ته دا انعامونه ورکړي. په ټوله جامعه کې زمونږ اول طالب العلم چې دی هغه عبدالاحد بن عبدالرزاق دی چې الصف الرابع شاګرد د په 1400 کې 1400 نمبر یې اخیستی دي، یعنی یو نمبر هم د کمه نه ده. په 1400 مضامین دي 1400 نمبر دي، په 1400 کې 1400 نمبر د اخیستی دي. دویم نمبر طالب العلم چې دی هغه احسان الهی بن محمد هارون د 99.93 نمبر اخیستی دي، په 1400 کې 1490 نمبر د اخیستی دي. او دریم نمبر طالب العلم په ټوله جامعه کې هغه د داود بن سخی الله، داود بن سخی الله د دریم پوزیشن اغسته 99.38% ده. زما محترمو اوس زه بالترتیب د الصف التاسع طلبه کرام چې په دې کې چا پوزیشن اخیستی دی د هغې نومونه اخلمه، هغې دې په ترتیب راشي او د علما او مشایخو نه د خپل انعامونه ترلاسه کړي. د الصف التاسع او الصف الثامن او د حفظ او د تجوید د طلبه کرامو ته د انعام ورکولو دپاره زه فضیلة الشیخ حافظ نور احمد الدین حفظه الله، دکتور محمد ایاز حفظه الله او حاجی صاحب فرید او شیخ فضل ربی دیو ته دا خواست کوم چې سټیج ته را مخامخ شي او دې هلکانو ته په خپل لاسونو باندې انعامونه ورکړي. په الصف التاسع چې کم طلبه متخرجین دي په دغه کلاس کې اول نمبر فهیم الله بن جان محمد دی، فهیم الله بن جان محمد. دویم نمبر روح الله بن پاینده محمد، دویم نمبر روح الله بن پاینده محمد. دریم نمبر سعید الله بن مرزا لال محمد. الصف الثامن کې اول پوزیشن ذاکر الله بن جان محمد، دویم پوزیشن هدایت الرحمن بن عبدالوهاب، دریم پوزیشن وحید الله بن نور محمد. او شعبة التحفیظ والتجوید کی سکال الحمدللہ 21 طلبه کرامو قرآن عظیم الشان ازده کو او هغې ته به چې کوم دی نو اسناد او بعضې کتبونه موږ تیار کړي دا به میلاویږي. هغې کې اول نمبر دی فضل الرحمن بن نادر خان، فضل الرحمن بن نادر خان. دویم نمبر دی احمد بن حیات الله. دریم نمبر دی دو هلکان دریم نمبر دی په دې کې محمد احمد بن مولانا خانزاده او بل دریم نمبر دی عبدالوهاب میزا خان. دا په سترګو باندې نابینه دی، نظر کار نه کوي او الحمدلله
د تجوید کتابونه ولستل په یادو یاد کړل او پوزیشن واخستو دریم نمبر عبدالوهاب بن میزا خان دا دواړه هلکان چې دي دا دریم پوزیشن کې دي د مشایخنا مننه الله دې جزای خیر درکړي وز الشيخ نصير احمد المدني مقصود احمد سلفي صاحب مولانا لیاقت علی بھائی او شیخ هارون جامع امام بخاری استاد او ورسره عطا الرحمن بن سیف الرحمن دیو ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او د نورو ملګرو ته انعامونه ورکړي الصف السابع کې اول نمبر عبدالباری بن محمد امین عبدالباری بن محمد امین دویم نمبر احمد امین بن میر حمزه دریم نمبر حماد بن شیخ قاسم حماد بن شیخ قاسم شپږم کلاس کې اول نمبر ارشاد احمد بن امین الحق دویم نمبر محیب الله بن عبدالحمید دریم نمبر عبید الله بن محمد امین او دریم نمبر بل طالب العلم دی عباد الله بن هدایت الله ترتیب باندې راځه او بیا درستو شه مشایخنا مننه جزاکم الله خیر مزید طلباو کې انعامات تقسیم لپاره زه د خپل د جامع مدرسین الشیخ عبدالله فقیر الشیخ اقبال شاه الشیخ سعید الحق الشیخ قاری محمد امین او استاد نصر الله الشیخ فضل ربی او زمونږ د ام القرى سکول پرنسپل جناب وحید گل صاحب دیو ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او د بقایا ملګرو ته انعامات په خپل لاسونو باندې ورکړي دو کلاس دی الف او با په صف خامس با کې اول نمبر دی داود بن سخی الله دویم نمبر دی شاهد حسین بن امیر زاده دریم نمبر دی حمید الله بن پیندا محمد الصف الرابع کې اول نمبر عبدالاحد بن عبدالرزاق دی په ټوله جامعه کې اول نمبر دویم نمبر دی احسان الهی بن محمد هارون احسان الهی بن محمد هارون دریم نمبر دے غلام اللہ بن سیف الرحمن صف الرابع کی دریم نمبر دے غلام اللہ بن سیف الرحمن إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي زمون سره په ټوله جامعه کې چې کوم طالب العلم خو وخت تیر کړی دی خو د اساتذه کرامو خبره د ادارې والاو خبره منلې ده خو وخت پاس کړی دی
هغه ته موږ د طالب المثالي جایزه تیار کړې ده هغه دوه کسان دي یو د جمیل الرحمن بن عبید الرزاق د راشي او د استادانو نه خپل انعام حاصل کی دویم هغه د محب الله بن عبد الحمید الصف السادس والا هغه راشي د استادانو نه خپل اسناد حاصل کی قسم المتوسطي طلباء کرام با خپل انعامات اول دویم دریم ادارې نه به مونځ او د روټۍ خوړلو نه بعد حاصل کی ان شاء الله د عبدالمجید مشرف صاحب نه اسناد جزاكم الله خير د استادانو نه مننه اوس بالترتیب صف التاسع او شعبة التحفیظ په هلکانو کې اسناد تقسیموم او هغې نه بعد به انشاءالله پروګرام پای ته رسیږي ټولو ملګرو چې دا دومره وخت انتظار کړی دی یو 10 منټه نور انتظار وکړئ الله به تاسو له اجر عظیم درکړي د اسنادو تقسیم دپاره زه الشيخ ابو عمر حفظه الله او الشيخ ابو سعيد حفظه الله او حافظ نور احمدين حفظه الله او الشيخ عبد الحميد بن شيخ غلام الله رحمدي حفظه الله دي تخواص کوم چې راشي او اسناد تقسیم کی ذليل خائف لك اخضع وحرزي الشيخ صاحب نیابت به د شیخ صاحب برخوردار شیخ عبدالحمید صاحب وکي فهیم الله بن جان محمد دې راشي او خپل اسناد او کتابونه د حاصل کی دیو د پاره د ادارې لخوا نه د ارواء الغلیل د شیخ البانی حفظه الله کتاب دی د هغې او د شیخ ابو عمر حفظه الله د کتابونو پښتو یو سیټ دارالسلام مکتبي والا برابر کړی دی هغه انعاماتو کې به ورکول کېږي اول فهیم الله بن جان محمد روح الله بن پاینده محمد ولا مال هنالك ينفع درم سعيد الله بن مرزا لال محمد طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي منيب الرحمن بن شيخ أمير جان إليك عبد المجيد أفزع إلهي لئن جلت وجنت أمان الله بن جمعة بحر الدين بن محمد حسن إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي نصر الله بن مسل خان وأوسع إلهي ذنوبي محمد إبراهيم بن دكتور محمد أياز جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي
جزاكم الله خير د مشایخنا مننه. مزید اسناد و تقسیم دپاره زه شیخ دلارم صاحب، شیخ عبیدالله مدنی او حاجی خادم رسول صاحب او مولانا نور محمد صاحب او مولانا خیر الرحمن صاحب او حاجی صاحب فضل شاه بابا جی دیو ته خواست کوم چې دی سټیج ته راشي او د طلبه کرامو ته د اسناد ورکي. عبدالسلام بن حاجی جیلانی، عزیز الرحمن بن غنی الرحمن. باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا ناصر علي بن سيد أحمد، برهان الدين بن عين الدين. العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة علي بن عبد الغني، وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. جاويد بن بدر الدين، يا احباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. محمد خالد بن محمد نعيم، يا غلانة خذ زهورك من ثغور الباسمين، كل واجب مسلمان بن نزير محمد، من وفانه والغريب احنا هلا متواجدين. باركوا يا احباب العيد جانا فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. يا بلا جزاكم الله خير مشايخنا وجسيباننا مننا. وانثر الآمال وانت تغردين، عيدنا واطفالنا. مزيد اسناد وتقسيم دبارة زي الشيخ شكيل ارشد حفظه الله، الشيخ شرف الدين او الشيخ عبد المشهود، الشيخ مختار الحق، الشيخ عبد الرازق او حاجی صاحب بدر الاسلام. دیو ته خواست کوم چې دی راشي او دا انعامونه تقسیم کی. زينة الله بن عبد الصمد، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. عباد الرحمن بن محمد أفضل، عابد الله بن نور قيمة خان. والسعادة يا للسعادة مطيع الله بن محمد جلال. يا عساكم عايدين. باركوا يا احباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا احباب. عبد الله بن سيد رسول، رضوان الله بن رحمت گل،
محمد صابر بن محمد رمضان. تجوید سندونه راکړه. د ملمنونه مننه، جزاکم الله خیر. د مزید اسناد تقسیم د پاره زه حاجی صاحب معاذ الله او محترم غلام علي صاحب او ورسره شیخ سعید جان صاحب او شیخ عبدالرشید او د جامع پخوانی متخرج الشیخ سعید الله د خیش کو ولادیو ته خواست کوم چې سټیج تراشي او د علماو ته اسناد ورکی. عبد المنان بن اشرف خان. شاه عبد الرحیم بن محمد الرحیم. فتح الله بن امیر محمد. محمد یوسف بن حبیب الله. محمد زکریا بن محمد افضل خان. ضیاء الدین بن شمس الدین. باركوا يا احباب نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا، عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا احباب نور العيد جانا، فيه فرحتنا بلقاكم. جزاكم الله خير. دا جسابان د شعبة التحفيظ د اسناد د تقسیم د پاره زه قاری صاحب نثار احمد، قاری صاحب حبیب الرحمن، قاری صاحب مسعود الرحمن او شیخ محمد شریف او الشیخ تاج محمد او شیخ محمد گل صاحب دیو ته خواست کوم چې سټیج تراشي او دا اینا اسناد توضیح کی. حبیب بن حبیب الرحمن. عطاء الرحمن بن عبد الجلال. الابتسامة يا غلانة خذ زهور امداد الله بن نور أكبر. عبيد الرحمن بن نور أكبر. نصير الله بن وزير خان. پرچاپیرا دشمیداسی پتنگان پورا شوه دن کے نامانو بدعتا پطریقہ دخوب نبی ممتل روانیو خخکارا او خمالوما دهر چاہتا فا اسلام سرور کڑے. عمران بن سمیع الله. خالد بن محمد ناطق. دا اسلام کڑی خدمتونا دا دنیا فضل الرحمن بن نادر خان. عالمانی دی روزولی دا غجامی عصر یادا دا غجامی عصر یادا دیری خود دی درسونا. محمد نائف سعید الله جان. دی علمونا دا دلولی دی علمونا فعقیدہ دا سلفیت دی
جزاکم الله خیر قاری صاحبان مننه. مزید انعامات و تقسیم د پاره ز شیخ نادر شاه، شیخ احسان الله فاروقی او شیخ احسان الله مدیر جامع مدرس جامع معهد الامام بخاری او ذاکر الله صاحب د چمکنو دیو ته خواست کوم چې راشي د شهادت تقسیم کی. محمد نائف جان، عمیر تور خان، احمد بن حیات الله، عنایت الرحمن بن حیدر، رفیع الله بن مبارک شاه، کل شما دا قرآنو دا غتل پو کی بلیگی، دا غتل پو کی بلیگی. عنایت الله روح الامین، محمد احمد مولانا خانزادہ، عبدالوهاب میزا جان، ہدایت اللہ ظاہر خان، حمزہ صابر فاروق اعظم، آفتاب عبدالاحد، ہدایت اللہ حبیب الرحمن، جمیل الرحمن عبید الرزاق، دا دعوت پاک اسلام کړي په هر وخت په هر میدان کړي یاران کا. جزاکم الله خیر. دا زمون د سکلنې پروګرام الله دې تاسو ټول جزای خیر درکړي چې تاسو په دې سخته ګرمۍ کې موږ سره وخت تیر کو. ټول ملمنو د پاره د مونږ نه وروسته د طعام بندوبست شوی دی. ان شاء الله چې مونږ کوي دغه خواته پنډال ته به تشریف راوړئ او چې څه د ادارې د طرفه مقرر وي ان شاء الله تاسو ته ملاو شي. جزاکم الله خیر. د متوسطی اسناد با شیخ احسان الحق او شیخ نادر شاه تقسیمی. د ثانوي اسناد با قاری مسعود الرحمن او شیخ عبدالرشید صاحب تقسیمی. او باقیا کشف الدرجات د توزیع لپاره الشیخ احسان الله د اول کلاس، ثانی کلاس شیخ فضل ربی، رابع کلاس شیخ شر محمد شریف، خامس الف الشیخ انوار الحق، خامس با الشیخ عبدالمشهود، سابع چکندے شیخ مختار الحق او ثامن با شیخ شرف الدین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دغه جامع عصر یادا، دغه جامع عصر یادا، د اسلام کړي خدمتونه د دین یو واچینا دا، عالمانی دی روزاله دغه جامع عصر یادا، دغه جامع عصر یادا.